یو کس وایي چې دا ما اورېدلي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې په آخره زمانه کې به علما پسې خلک خبرې کوي. نو آیا په آخره زمانه کې به علما کمزورۍ ډېرې ښکاروي یا به هسې خلک خبرې کوي؟ علما دا ټکی چې تا استعمال کړی دی نو د عالم سره کله کله د چا اختلاف د هغه په دنیا باندې، په پوله پټي باندې، په مال باندې، په کور باندې هم راتلی شي. مثلا دوه وروڼه دي، د هغې اختلاف رالو، یو په بل پسې بد وایي، خو من حیث انه عالم، په حیثیت د عالم سره نه، نو بیا په دې وعید کې نه دی شامل. او اسې چې کله یو سړی په عالم پسې کنزل یا بدرد وایي نو د هغه ایمان په خطره کې پروزي، ځکه په حیثیت د عالم سره دا ټکی پکې ضروري دی. په حیثیت د عالم سره د دې نه معلومیږي چې د علم بدي شي، او دا علم د دین علم دی، او دا عالم دی سره متصف دی، د قرآن علم دی، د حدیث علم دی. نو چې د قرآن علم او د حدیث علم بدي شو نو دی به دین د کوم ځای نه زده کوي. دې نه معلومیږي چې د کفر او کفرستان غواړي او علم نه غواړي. یو کس تپوس کړی دی چې زما ښځه هم بیماره ده او ماشوم بچی مې دی او بیا اوس حمل دی، د مور په خېټه یې، د کور والا په خېټه مې دی، یو میاشت موږ صفایي کول غواړو، د دې مجبورۍ د وجې نه کولی شو. که چېرې هغې ته نقصان وي او واقعي ته چې څنګه وی یو کمزورتیا ده، کمزورتیا ضرر نه دی، او یو بیماري ده، بیماري وي نو بیا لرې کولی شي. لیکن که دا حمل دې وخته ورسېدو چې په هغه کې ساه راغله نو بیا نه شي لرې کولی. مثلا ماشوم جوړ شو او هغه بعضې حضرات وایي چې د هغې وخت 4 میاشتې دی او بعضې وایي چې 3 میاشتې 18 ورځې دی. نو دغه وخت کې بیا د ماشوم نه شي لرې کولی، ځکه چې هغه انسان دی، مور یې یو انسان دی. یو کس تپوس کړی دی چې یو بنده دا دعوه کوي چې زه په قبرستان کې د مرده د روح سره خبرې کوم، په قبرستان کې د مرده د روح سره خبرې کوم. آیا دا ممکن ده؟ دا 2 صورتونو کې ممکن ده. یو خوب په ذریعه چې خوب وویني، دا قبر کې چې مړی پروت دی دا په عالم برزخ کې دی، او دې پسې عالم را روان دی، عالم حشر. او عالم حشر او عالم دنیا په منځ کې د عالم برزخ پرده د حایل دی. او علما لیکي چې عالم برزخ کې یعنی قبر کې کوم سړی پروت دی نو د هغه څه تعلق د آخرت سره دی او څه تعلق د دنیا د خلکو سره هم دی. او د دنیا د خلکو سره هغه تعلق رابطه هغه د خوب په ذریعه هغه کېږي یا د کشف په ذریعه کېږي. لیکن نن سبا بعضې خلک چې هغه وایي چې ما ته کشف شوی دی، هغه په کشف د سره پوهېږي نه چې کشف څه شی دی. یو خیال وي، تصور وي، تصور او خیال کې دی کوم خبر راولي، دی وایي چې زه د هغه د روح سره خبرې کوم، حالانکه دا خیالي کولاو دی، دا کشف نه دی. یو کس تپوس کړی دی چې قومه کې سړی ولاړي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، چې سجدې ته ځي نو څنګه به ځي؟ یعنی کوم اندامونه چې په ځمکه لګي نو اول به څه لګي او بیا به څه لګي. نو سجدې ته د تلو ترتیب دا دی چې اول به ګوډې لګي، بیا به لاس لګي، بیا پوزه او تندې. او چې کله سجدې نه پورته کېږي نو اول به تندې او پوزه اوچت کې، بیا به لاس اوچت کې، بیا به ګوډې اوچت کې. یو کس تپوس کړی دی چې د نامحرم مرده مخ زنانه کتلی شي او کنه نه دي کتل وته پکار، بلکې دې ته پکار دی چې دا تعزیت ته لاړه شي او چې د مړي څومره وارثان زنانه دي هغوی سره کښېني، هغوی ته د تسلۍ خبرې وکړي، باقي د مرده مخ ته کتل نه دي پکار. دویمه مسله تپوس یې کړې چې افغاني باشنده د پاکستاني زنانه سره هغې ته ووایي چې ما سره افغانستان ته لاړه شي او هغه د ده سره نه ځي، حالانکه مسکن د عورت د زنانه حق دی او دا حق دی افغانستان کې هغې ته ورکوي، دا بیا هم نه ځي. نو دا ناشیزه ده او که نه ده؟ دا ناشیزه نه ده، ځکه چې تا دې سره نکاح کړې ده په پاکستان کې، او د فقه په کتابونو کې دا جزیه شته دی چې کله یو زنانه هغه دا شرط لګوي چې ما به ځان سره په سفر بهر نه بوځي، د دې شرط اعتبار شته او که نه؟ دا یو مسله شته، د زنانه به خیال ساتي. او عموما داسې کېږي، بعضې زنانه د خپل خاندان نه هغه تلی نه شي، هغه وایي چې ما به نه بوځي، هغې ته دا ګرانه او هغه ته دا بهر تلل داسې وي لکه چې تا په عذاب کې مبتلا کړي. ټیک ته هغه منکو حدث ته، لیکن هغې سره چې تا نکاح په پاکستان کې ونه د هغې تصور دا دی چې دا یې په پاکستان کې پاتې کوي، دا دې وطني ویلي او نکاح وشو نو هغه ته اوس مجبورولی نه شي، ته هغې ته بندوبست د دې ځای وکړو، یا داسې کو چې افغانستان ته ته ځې نو هلته هم ځه او دې څخه هم راځه. یو کس تپوس کړی چې یو سړی قضای حاجت کوي نو قبلې ته مخ کول او شا کول څنګه دي؟ قبلې ته مخ کول او شا کول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایي. حدیث مبارک دے بخاری شریف کې لا تستقبل القبلة بغایت ولا ببول، قبلې ته مخ کوئ ما نه په غایتو سره، لوی بولو سره او مه په وړو بولو سره، او بعضې کې دي ولا تستدبروها او مه ورته شا کوئ. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه صحابي دی او هغه
د رومیانو سره په جنگ کې وفات شوی دی، په خپل مرګ وفات شوی. او داسې صحابي دی، دا هغه صحابي دی چې پیغمبر علیه السلام د ده په کور کې مدینې منورې ته چې هجرت وکړو نو لومړۍ شپې ورځې تېرې کړې، او د ده ټول عمر په جهاد کې تېر شوی دی. دی چې شام ته لاړو نو دی وایي چې موږ وکتل نو هغه بیت الخلاګانې هلته په شام کې هغه قبله رخ جوړې شوي وي، د هغې مخونه قبلې ته. نو دی وایي چې فننحرف عنها، موږ به د هغې نه ډډه کوله، هغه به ما نه استعمالولې، او ونستغفر الله، موږ به استغفار هم وی چې وګوره دې خلکو دا بیت الخلاګانې قبله رخ جوړې کړي. نو دا سخت مکروه دي، مکروه تحریمي یعنې حرامو ته نږدې دي.